زه په دې موقع باندې هغه خلکو ته دا وایم چا چې نن د حضرت مفتي صاحب د وفات په پوسټونو باندې غلط کمنټس کړي دي او چا چې په مړونې باندې حضرت مفتي صاحب ته کنزل کړي دي مه کوئ داسې ډېر دردمن زړه الله له لاړ شو او ډېر لوی شکایت به یې د دې امت د طرف نه وړی وي الله له ربه ستا د دین خدمت مو کو او خلکو راته په لارو کوڅو کې کنځلې کولې الله په ژوندانۍ را باندې ړه یخ نه شو نو زما د مرګ نه وروسته یې راپسې کنځلې شروع کړلې هغه خلکو ته زه وایم چې ای د علماو توهین کوونکو خلکو د علماو آزار ما اخلئ زړونه ورله مه په تکلیف کوئ حضرت مفتي صاحب لاړ شو د شهداو انشاءالله د شهداو او د جنتیانو ټولګي ته به تللی مخکې ترنه خپل ملګري تلي وو قاري سمیع صاحب ترنه مخکې تللی وو مولانا محسن صاحب ترنه مخکې تللی وو شیخ الحدیث مولانا نصیب خان صاحب ترنه مخکې تللی وو مولانا سنجان صاحب ترنه مخکې تللی وو مفتی سلطان محمد صاحب ترنه مخکې تللی وو د هغې شهداو د روحونو سره به نن مفتي صاحب خوشحاله یو هغه خپلې قافلې له ورسېدلو هغوی به هم د قبایلو شهداو به نن خپل میرې کاروان په جنت کې د ځان سره یو ځای لیدلی وي هغه الله رب العالمین له راضي لاړ شو هغه مرضي لاړ شو د هغه د چهرې نه مونږ اوس داسې محسوسوله حدیث مبارک کې راځي جنتي چې کله وفات کیږي نو د الله د طرف نه یو فرشته ورته راشي وایي د الله د طرف نه در باندې سلام پیش کومه دغه ستا جنت دی ورته وګوره د ده په چهره باندې بیا د هغې جنت آثار ښکاره کیږي هغه خوش قسمته و الله له لاړ شو د عظمت او د استقامت خاوند و خو کوم خلک چې په مړونې باندې د هغه په مرګ خوشحالۍ کوي او په هغه پسې غلط کمنټس او پوسټونه کوي موږ هغوی ته وایو داسې مه کوئ دا علما د دې امت محسنین دي دا علما د دې امت خیرخوا او خواخوږي دي الله رب العالمین دې دې ټولې علاقې ته نه دې ټولو قبایلو دې صوبې ته نه یوازې د پاکستان ته نه ما نن کتل د عربو ملکونو سفیرانو چې نن د کومو جذباتو اظهار کو ما یو قربان شم مفتي صاحبو ته ډېر یو غریب انسان وي یو فقیر او ملنګ انسان وي خو ته خپل اخلاص دغه مقام ته ور ورسولې چې نن بین الاقوامي عالمي دنیا او اسلامي ملکونه هغه په تا پسې خفه دي او په تا پسې ژاړي دا حقیقت کې ستا اخلاص دی خو کاش چې دا اخلاص دا ستا د مرګ نه مخکې دا ښکاره شوی وی په دې خلکو باندې نن دې ټولې دنیا تسلیمه کړله الله رب العالمین دې د هغوی دا شهادت قبول کړي او مونږ او تاسو ټولو ته دې الله رب العالمین په دغه عظیمه سانحه باندې صبر جمیل نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله